مسائل نه واقف خلق چې دی فقيه د دې فقها په دې امت باندې غټ احسان دی، ډېر غټ احسان دی. بغداد کې یو زنانه وه، هغې زنانه به مړي زنانه لامبولې او دا په دې باره کې پریشانه وه چې یاره زه د حیض په حالت کې ناپاکۍ په حالت کې یو مړه زنانه لامبوم نو لامبولی شم او که نه شم لامبولی. په دې مسله کې دا زنانه غریبه پریشان شو. دیوی دین اسلام دی، دا خو د شرم شی نه دی، تپوس بکای. نو دا راله یو ډېر غټ محدث یحیی ابن معین چې کوم د امام بخاری رحمه الله استاد او هغه پسې علما ناشتي، یحیی ابن معین ناشته. دا زنانه ورته وایي چې کله زما حیض راشي په هغه ټیم کې یو زنانه مړه شي د هغې د لامبولو ضرورت راشي، نو آیا زه چې ناپاک یم یو زنانه لامبولی شم او که نه شم لامبولی؟ یحیی ابن معین پریشان شو. حالانکه دا ډېر غټ محدث دی لیکن جواب یې نشو ورکولی، خاموش شو. چې کتل یې هغه ټیم کې یو غټ فقيه عالم امام اسلم رحمه الله راغی. خلق ورته وی د امام اسلم نه تپوس وکړه، دی به درته ووایي. او زنانه ورته وی امام اسلم سے مسله دا شان راغلی ده چې د حیض او ناپاکۍ په حالت کې یو مړه زنانه سلام بولی شم او که نه؟ امام اسلم ورته فرمایل بالکل لامبولی شي، د دې اجازت شته چې ته یو مړه زنانه ولامبئ. خلک ټول چې کوم ناس وو هلته پریشان شو چې هغه دا به څنګه اجازت دی؟ امام اسلم رحمه الله ورته فرمایل چې وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبی کی په اعتکاف باندې ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د حیض په حالت کې بوا پیغمبر علیہ السلام بخپل سر بار کو او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بدی پیغمبر علیہ السلام په سر کې منغز او غخلا. نو یو زنانا د حیض په حالت کې پیغمبر علیہ السلام چې په جمعات کې دی او ژوندی دی د هغه په سر مبارک کې منغز وخلی شي، نو هغه ناپاکه او حیض په حالت کې زنانه یو مړی هم لامبولی شي. دا مسلې اوس دا مسله په قرآن کې نشته، دا مسله اوس په حدیث کې نشته. دا سخت خلق به تاسو کتلی دوی بس قرآن منه یا بس نور څه مه منه، هر څه په قرآن کې. هغه په قرآن کې دا مسله کم لګېده راوباسئ. خلق وی الکه دا هر څه په حدیث کې دي، اوس دا مسله د حدیث نه راوباسه که دا د دې فقیهانو کار دی. امام اعظم ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، د دې خلقو د دې شاګردانو په دې امت باندې احسان دی، دا مسلې حل کړي. کله دا مسلې به تاسو چا خو ځکه وایي چې د خپل مشرانو بزرګانو دی فقیانو قدر کوي، دی ته بد نظر باندې مه ګورئ. دی امت معمولی اړوکی مسائل حل کړي دي. اوس دا څومره باریکه مسله وه چې یو محدث د پیغمبر علیه السلام حدیث نه ښه واقفه او ماهره، لیکن هغه دا مسله نه شو حل کولی او دی امام حل کړه. لکه څنګه ما کتاب استما د امام ابو حنیفه رحمه الله یو خبره کړې وه. امام ابو حنیفه رحمه الله خاص یو کس راغی او هغه هم ډېر غټ امام و، په خپل علم کې ډېر غټ ماهر و. او ورته امام صاحب خپلې ښځې له مې طلاق ورکړي دي او مسله نه حل کوه، اوس څه چل وکړم؟ څنګه دې ورکړلی وي؟ دا شان چې زما ښځې ما سره خبرې نه کولې، ما ورته وایي کسانه پورې دې خبرې ونه کړي بس تا ته طلاق. او زما ښځه په طلاق باندې خوشحاله ده، نو که سهار باندې وي بس زما ښځه به زما نه ځي، بیا به زه څه کوم؟ دا به پریشان یم. امام صاحب ورته وایي ښه امام اعمش پریشانه کېږه مو
بس ورشه ته خپل خیر سره کینا او زبان وا امام ابو حنیفه د شپې د تهجد بانګ شروع کو او امام احمد خپل خیر سره ناس اخذ ورته شکر دے چې امام سے بانګ وي او بس ما ته طلاق ملاو شو هغه ورته الله پاک دی په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې رحم او کرم وکي وی چې طلاق ملاو نه شو دا د سار بانګ نه دی دا خو د شپې بانګ دی تهجد بانګ دی دا مسله ولا حل کړم دا مسله بس ور حل کول شي نشي حل کول دا خلک چې ناس په ټیویانو کې په یو ځای کې او بل ځای کې او دی فقیان او دی علماء ته بد وی کنه دا غریبانان واقف نه دي دې ته پته نشته چې دا علماء څومره باریک مسائل د قران او د حدیث نه وباسي او خلکو ته بیانې